خبر عملو چې سوات کې د زراعتو محکمې تحقیقي مرکز کې د شلتالانو قومي فیسټیول شوی چې په ویل شوی چې ټول پاکستان کې او یا شلتالان د سوات نه ورځي. سوات شلتالان د ولس لپاره یو ډېر ګټور فصل دی. په دې اړه د مشرق ټي وي خبریال نیاز احمد ګورو رپورټ. سوات بینګوره تختبند زراعتو مرکز کې د شلتالانو او نورو میوو په اړه یو ورځنی نندارتون تابع وشوه چې پکې د سیمې پوهانو د زراعتو زده کوونکو او زمیندارانو برخه واغسته. نندارتون کې د شلتالانو او نورو میوو سټالونه لګولی شوي ول چې پکې قسمه نمونې ایښودی شوي. په دغه مهال د سوات شلتالانو میوو په اړه پوهانو ګډون کوونکو ته معلومات هم ورکړل. ټارګټ سیدینه هغه زمیندارو ترقي ده، زمیندارو بهبود دی، د زمیندارو فلاح ده. د دې سوات او د ملکنډ ډیویژن چې څومره زمیندار دي موږ چې هغه ترقي وشي. دا موږ وایو چې زموږ زمیندار ته هغسې پیسه نه میلاویږي څومره چې هغه خواري کوي، څومره چې هغه محنت کوي. نو دا ایکسپو موږ د دې انعقاد وکړو په دې نیت باندې چې دا یو زموږ د سوات مشهورتیا راشي، دا زموږ د دې شلتالو مشهورتیا راشي او خلکو ته دا پته ولګي چې د شلتالو اصلي کور چې دی هغه سوات دی. تحقیقي مرکز کې په باغونو کې هم د میوو په اړه پوهانو زده کوونکو او ګډون کوونکو ته معلومات ورکړل. په دغه مهال د تحقیقي مرکز یو مشر زیاته کړه چې سوات کې د 40 کالو راسې په شلتالانو تحقیق شوی او دا وخت 12 قسمه شلتالان مارکیټ ته ورکولی کیږي. دوی ویل چې د سوات تحقیق څخه د نورو سیمو ولس هم پیدا پورته کولی شي. اوس نور هم زموږ کوشش دی چې نوي ښه قسمونه داسې راشي چې د کم وخت دا موږ لږ نور اوږد کړو، ځکه چې ریز ته ریزه شلتالو ایریا سیوا کېږي او که دا دغه شانتې سیوا کېږي او موږ سره نوي قسمونه داسې را نه شي چې هغه مطلب د وخت سیوا کړي، نو بیا په دې کې مارکیټ کې لټ خطروي او زمیندار ته به هغه منافع نه میلاوي. نندارتون ته بیلابیلو سیمو څخه ورغلي ګډون کوونکو وویل چې دوی ته ډېر زیات معلومات ترلاسه شول. ये जो वैरायटी हमने यहाँ पे देखी है, हम इसको अपने इलाके में इंट्रोड्यूस करवाएंगे अपने फार्मर्स के ज़रिए, तो इससे जो है वो हमारी यील्ड के अंदर इजाफा होगा. फर्स्ट टाइम आए हैं, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके. पीच वगैरह की देखी हैं, डिफरेंट वैराइटीज़ वगैरह हैं यहाँ पे. बच्चों ने भी काफ़ी इंजॉय किया, वेदर भी बहुत अच्छा है यहाँ पे, बहुत अच्छा लगा हमें. د سوات زراعتو مرکز تر مخه دا وخت د سوات په 4,400 هکټاره ځمکه د شلتالانو باغونه دي چې ترې سالانه تر 40,000 ټنه میوه پیدا کیږي او دغه د ټول پاکستان شلتالانو سالانه پیداوار او یا فیصده برخه جوړیږي. د سوات د زراعتو په دفتر کې داسې هلې ځلو په اړه باندې پوهان وایي چې د دې سیمې میوو ته او زمیندارانو ته به لویه پیدا ورکړي. د کیمرامین مهلي شاه سره نیاز احمد خان، مشرق ټي وي، سوات.